حاجی امداد الله مکی صاحب د دیوبند علماو شیخ ته پر دې د بیت الله شریف نیولي الله یادوي وایه الله تا دوستان تا په ذکر باندې داسې تنده ماتېږي لکه یخې اوبه چې په تنده کې وچي ظاهري وجود کې داسې کیفیت معلومېږي د رسول علیه الصلاة والسلام په نامه کې داسې کیفیت موجوده چې په اخلاص باندې څوک وخت دی قسم په خدای ده لکه ټول وجود نه استشاف چې نه راوالي د الله د اولیاو کې داسې کیفیت موجود ده ځکه الله سره تعلق ده اذا رؤوا ذکر الله چې دوی ولیدل چې الله ورېدې کې حدیث مبارک نو جنید بغدادي صاحب ورته وایي کله چې کوم ضرورت ته پیښیږي په ښار کې پوښتنه وکړه چې جنید چېرته ده جنید بغدادي زه به د حاجت درته پوره کوم اشی به درکوم دې فقیر ته دې ملنګ ته دې ولایاتو خو الله تعالی مخکې نه کشف د حال کړی و اولیاء و انبیاء ته کشف کې د علم الغیب نه ده دې ته کشف وایي زی مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی البته د خو بیت بیان دی قرآن عظیم شان د آیاتو کوي او د سوال په طریقه باندې ذکر کوي یعقوب علیه السلام په کنعان کې د مصر نه قمیص را روان ده دی وایي انی لاجد ریح یوسف زه خو بوی د یوسف علیه السلام پیدا کوم دی ورته وایي چې دا خو هسې خبرې کوي مساعدي صاحب بیان کوي زی مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی د مصر نه د بوی د قمیص معلوم کو په کنعان کې تا په څنګ کې اچو په څا کې تا نه لیده یعقوب صاحب بیان کوي علیه السلام یغه د حال بیان کوي گفت احوال ما برقی جهان است دمی پیدا و دیگر دم نهان است زموږ د انبیاو د اولیاو داسې حالت دی لکه برېښنا کله فړکه کې ټول جهان رڼا کې کله بیا تیاره سي گهی بردارم اعلی نشینم گهی بر پشت پای خود نبینم کله په اسمانو کې الله شی راښیي او کله د پښو لاندې هم د شی نه وینو دې ته کشف د حال وایي نو الله دې ولي الله ته کشف کړی و چې جنید بغدادي صاحب ته امر شوی دی دا به تا ته 200 دینار درکوي او د تا ضرورت به الله ادا کوي اوس ګوره د ده ادب له خدای سره څومره ده د دې ادب په برکت خدای دا مقام ورکوي چې جنید بغدادي صاحب د ده ملاقات ته ورځي نو جنید بغدادي صاحب ورته وایي چې کله د ضرورت کېده په کار کې به پوښتنه کوي چې جنید چېرته زه به یې تا ضرورت ادا کوم نو دا فقیر دا ملنګ ورته وایي دا ولی الله ورته وایي جنیده هغه ذات چې ته یې له خوبه راجګ کړې د ما تر ځایه راورسولې او ما ته دې 200 دینار راکړه هغه ذات هغه رب د ما سره دومره ښه کوي نو زه به د هغه رب دربار پرېږدم او په بازار کې به ګرځم چې جنۍ چېرته ده چې ما ته دنیا راکړي ما ته پیسې راکړي هېڅ امکان نه ما داسې مالک ده ما داسې چښتن ده چې جنید له خوبه راجګوي او جومات ته رالیږي چې ورشه یې ضرورت ادا کړه نو که څوک واقعي ادب د الله سره ولري واقعي تعلق د خدای سره ولري چې بایزید بستامي صاحب وایي که اصل د تصوف و حقیقت هم دا ده چې قلب دې له ماسوی الله نه فارغ زړه دې بې د الله نه خلاص کا په زړه کې دې صرف الله ته ځای ورکړه د الله محبت نور تعلقات و محبتونه به د خدای د رضا دپاره یې بیا به ته حقیقت ته رسېږي او کمال ته به رسېږي د دې مبارک وایي با احد در لحدیثا بگویم اشنایم توی غیر تو بیگانه ما وایي احد ته به په تنګ لحد کې ووایم چې اشنا مې ته یې غیر تا مې ټول پردي کړي وو هغه خلیفه عمر رحمت الله علیه ذکر کوي وایي داسې اشنا به داسې اشنا سره څه معامله وکړي بې د رحمت نه بله معامله به ورسره ونه کړي دې سره به رحمت الله کوي رحمان بابا وایي چا پوښتنه ورنه کوي رحمان له کومه راغلی وای خبر نه یم چې راوستم له کومه خبر نه یم چې راوستم له کومه او کوم خواته مې بیایي خبر نه یم الله سره واقعي تعلق واقعي مینه یې ورسره وه او د الله په شان محبت کې دی ذکر کوي وای که زما مینه په تا د خطا نه ده او که مې مینه په بل چا یا الله که مې له تا سره تعلق ته په دې کې خطا نه
او که د بې له تا نه بل چا سره مې مینه ده په دې کې بیا ماته روانه ده دا د الله سره واقعي تعلق او الله داسې ونازوه په قبر مبارکه کې مولوي بجلیګر صاحب لنډه قصه یې درته کوم نور بیا بیان ختمو انشاءالله بجلیګر صاحب چې کله دی قبر یې وایي جوړېده وایي ما په سترګو لیدلی ده رحمان بابا چې ده لحد مې ورسوری که او ده په سینه باندې مې لاس ولګېده 5 منټه 5 دقیقې وایي زه لاس ورباندې وهم سترګې مې پرې پلاو کړې داسې مې کړو ګیره قسم په خدای د هغه څڼې چې په سنت طریقې اړول دي قسم په خدای د هغه څڼې ورانې شوي وایي چې راجک سنګ د دې یو څو بیتونه مې په چغه باندې وویلي وایي تر قیامته به ثابت لحد کې بوتلي تر قیامته به ثابت لحد کې بوتلي یو څوک اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا که 315 کاله د رحمان بابا وتلي دي چې دی مبارک وفات شوی ده او دی داسې ورسره که نه وایي چې په قبر کې ایښودل شوی دا د الله سره تعلق و د الله سره ادب و د الله سره مینه او محبت و الله تعالی یې داسې ساتنه په قبر کې کړې او آخرت کې به الله په مقام ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم خدایا کې قبول خدایا په دې خپلو خبرو باندې موږ تعامل را نصیب کړي الله دې موږ زړونه د تا له مینې نه ډک الله دې موږ زړونه کې د تا سره واقعي مینه پیدا الله جل جلاله ما سوى الله مقام الله جل جلاله توفيق لخير مبين راك توفيق لذكر راك خبر بني عمل راك رسول الله صلى الله عليه وسلم رازق مبارك تسامح رسول طول عباد الله الصالحين والدين والسلام والمشاهد قال تسامح واقعي تعالى كل تاثر پیدا کړه په عالم اسلام باندې ورحمېږي خدای مشکلات حل کړي افغانستان په حال باندې خصوصي رحمت الله د دې بلا وفتونو مخلاص ته په نور بلا وفات باندې موږ گرفتار کړو علم عمل اخلاص او تقوا او دیانت کو نصیب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله